تهجد مکوئ ستاسو د په الله قسم چې وی نه کوي ذکر اذکار مکوئ په آرام کښېنئ تبلیغونو پسې مه ګرځئ په آرام کښېنئ حج عمرې نه په آرام کښېنئ په آرام کې اول خپل معاملات ټیک کې بیا عبادت کوئ. الله جل شانو پیغمبرانو ته یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اول خېټې ته حلال اچوئ پیغمبر د هغې نه پس عبادت کوئ ما ته ودرېږه. نو قیمتي څیز څه شی دی؟ معاملات دي. څه دي؟ لومبی څیز معاملات، بیا وروسته څه شی؟ عبادات. لومبی څیز څه؟ معاملات، بیا وروسته څه شی؟ عبادات. دا ګورې ځان سره دا د قرآن مجید آیت مبارکه مې ته وي ډایجسټ ته نه وایم ته مشرق او صاف اخبار وي. قرآن مجید داسې وایي چې پیغمبرانو تاسو حلال خورئ د هغې نه پس بیا ما ته ودرېږئ عبادت کوئ. اعمال صالحه هله قبلېږي چې کله د سړي په خېټه کې حلال پراته دوکې مال نه. دا خبره ځان سره یاد ساتئ همیشه ځان د بددیانتۍ نه څه راځي په معاملاتو کې لومبی چې انسان ته نقصان رسوي هغه بددیانتي راځي. څه راځي؟ بددیانتي، هیراپیري، دا معمولي معمولي دوکې کول دا لومبی هغه یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بنو اسد قبیلې یو سړی لیږلی وی لاړ شه او ته به په پلانکي ځای کې زمونږ د زکات چیرمین د زکات عامل وی تاله به خلک د علاقې زکات راوړي. هغه راغی د سیزن نه پس بیت المال کې هغه کم زکات چې ورسره و که نه را جمع کړی و د خلکو نه هغې راوړو نبي علیه صلات وسلام نه. یا رسول الله دا د زکات هغه مال دی او دا کم چې ما سره دا نور څیزونه دي دا مال خلکو ایز ا ګفټ راکړي دا یې په تحفه کې راکړي. نبي علیه صلات وسلام مبارک منبر ته وختو او ورته یې وی د خپل پلار او د مور په کور کې کښېنه تاله دې هلته څوک ګفټونه درکړي. خپل مور او د پلار په کور کې کښېنه هلته دې تاله ګفټونه درکړي. دا د دې زمانې د مدرسو محتمیمانو ته دا خبره کوي نبي علیه السلام. چا ته کوي؟ د مدرسو چې کم منتظمین او محتممین دي هغې ته دا خبره کوي چې چیلی راشي او ګډ راشي په طالبانو یې خوره کور ته یې مه بوځه او چې چنده راشي جیب ته ماچه او ځان له پې ګاډی ماله ځان له پې ټوډي ماله څه کوه دا د طالبانو حق ته غیلې ورکوه. دا ړومبی څیز دی بددیانتي دونه خراب څیز دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې بددیانتي کوي قیامت په ورځ به یو سړی راشي د هغه ولو ته به چیلی ختوي چیلی او چغې به وایي بی بی به کوي. یو سړی به راشي د هغه په شا باندې به اوښي یو سړی به راشي غویی به یې سټ ته ختوي او چغې به وایي دی به نبي کریم صلی الله علیه دا به یې پټ کړي بددیانتي به یې کړي. دی به راشي نبي علیه صلات وسلام هغه پیغمبر چې ټول به څه وایي یا ربي نفسي نفسي او دا بسو یا رب امتی امتی او خپل امتی و بس راشي یا رسول الله بوج میں پسٹ پاندې دی یا رسول الله سوکا زما د پاره سوکا आवाज ولګو زما د دې امتی د پاره आवाज ولګوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایي ستا سره میس کار نشته. سبا وته وي ستا سره میس کار نشته. لقد ابلغتک تا ته ما خبر را رسولې تاکي سړی توب نو تا پاګه ورس نه منله قرآن نو که حدیث نه وتا تا سم مسله ستا سوا د شیطان صرف په وسوسه باندې غلطېږي او د هغه په هغه صرف په وسوسه باندې چې چېرته مخې لمدلی نه دی راغلی د هغه په وسوسه باندې عمل کوي او زما واضح اګریمنټ مې ته مخې ته پروت په هغې عمل نه کوم. دا د چا نقصان دی؟ زما نقصان دی. الله جل شانو خو پکې څه نشته پیغمبر خو پکې څه نشته چې صرف په وسوسه انسان عمل کوي او الله ورته اګریمنټ لیکلی مخې ته پروت دی. چا څه شک شته چې دا د الله کتاب نه دی؟ چا شک پکې شته دا د چا کتاب دی؟ دا الله جل شانو کتاب دی. دا الله اګریمنټ دی که نه دی چې الله جل شانو را سره دا لیکل کړي ته بیا هم صرف د شیطان په وسوسه عمل کې پته لګي چې ته د دنیا بدترین مخلوق انسان نه نه پوهېږي په دې خبرو به ځکه چې کوم خلک قرآن مجید نه منو ځکه خو الله فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل دا د سارون هم بدتر دي الله فرمایي قرآن مجید